دا من پیاگان شوی دی په ساډن کې تقریر کولو کہ زمارلو ازمکا کے اسے گئی شادن کو ڈوب دے کنا ڈوب دے زمارلو کے ازمکا کے اسے گئی افسوس دادے ماتا سے تڑے تقریر کرے خو زمان مورے خراب یہ تقریر تاسو تقریر خو زمان مورے خراب دی کسو کامیاب ہو شما تاسو رنگتا سور ٹھیپر پشان سور حکوما نو چې مورای خراب دی ما په لاندې نه چونډای ونه ګوره چې پیدا سکړه بیا ویل ما مورای خراب دی بیا نه په چونډای ونه ګوره چې کیناست ما ته چې کیوں چونډیا مارنا ہے منو مال خانہ خراب دے بچے کی کیا کہنا ہے کہندا گلا خراب ہے نا مال مورای ټوی نو کہنگے بیڑا تباہ ہوئی پشتونی ہندیت تا تقریر کیوں کرنے مومندو تا یو دغه تلیو دا نداپ پیژنې ډنډت والا مومندو چوکته ویلو خدای راستی چې هغه په خار کې قوالی کوي یا خدا دې هغه چې دا جوړ سرینده ده یا خدا دې ویلې بجاؤ هغه ویلې بھائی میں پہن جاواں تے توشک لیف لیاؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے بیڑے ہر کشدا پس بلا ووڑے آتار رازوڑن کو اعلان دینا شورو سا ڈینڈت ٹھنگا ناغا مومند ورتوئی چھے زبان غزل ور سر ہوایا زبان ناغا اگر تینجے وہی ٹکا ٹئیاں پینچو دے وسطیاں ٹکا ٹئیاں پینچو دے وسطیاں 10 پارا میانو واوڑے دا زما کار سے دیو دا دیرہ توانے کئیس اور زمون کار سے دیو منکوچ آئندہ نسل تربیت سنگا پکار دے اور استاد ملک دا قانون او دا حکومت دلاسا دا آئندہ نسل تربیت کیږي څنګه لګیا رہے دا څه کنه نه تاسو دوه تباس و د پلار او د نیکه دا کوچه مبارکی و خز ورتل ویل مبارک کوچه ورتل ویل چې خیر سه ویل آباد ملک کوچه چې به پوهیږي ته به پوهیږي ته کوچه ویل مبارک ویل آباد ملک کوچه ویل های خور قیامت وی چې ولې وی سړي ټول خلاص شو چې د ما با ملک زه خدا ټکې جاړم چې په محرم کې زمونږ د ښځو نه لګام وته ازادې ګرځي د شیعو ښځې مزادې ګرځي او د سنیانو لونډې مزادې ګرځي نه مونږ خپلې لونډې راټینګولی شو نه دوی خپلې لونډه به پېژنې دی خو ګوره یو سړی تېرو ورځو کې راغلی ښځه مې چا چېړلې ده رپورټ پې کوم مال چې ونه کړي رپورټ ویل ولې مال څه وخت یې چېړلې ویل ماسخوتن هسې لږه بار وتې وم یوه رمې وچېړله مال ماما رپورټ چې پې ونه کړې د خرې چې کومه شپه بار په پټو کې راشي خرونو نه بچ کېږي کنه خرې چې شپه بار په پټو کې راشي خرونو نه بچ کېږي مونږه ښځې د خرو غوندې بار را پرېښي دي که نه دي نو د هلکان لونډان هم د خرونو غوندې کړ هسې ورته داسې بډبډ وکړه څه چلو حکومت هم وایي حکومت دی خو وګوره پولیس راني زنانه یې وچړله و دا زنانه نه ده دا هنرښځې دی زنانه خو په کور کې ناستی علم دریاب دی لکه هغه د دغو خبره افریدی زمې ما خو داسې خوشطبعۍ دپاره یو خبره درته کوم هغه یو لوی ګیرې والا و چا مانځله وړاندې کو
نو هغه چې ولدوالین ویلي دي نو مخکې څه نه ورتله چې نه ورتله نو چې کوبلیاں رام دو سیاں ڈبگریاں کسا خونیاں اللہ اکبر چې مونږ شوی دی نو یو بل ته وایي چې ولکه میله رسپیراشه ده خو په پېښور کې دروازو نه میږي نا بوډا غوندې سړی ورته وایي چې چوپ شه خدای دا ووایه علم دا یو دی دا دلته یو ګوټ کې چې ته لیکلي یو محمود غزنوي د یو بوډای د ګوتې د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه اخیستی و نن د مسلمان بچي مجاهدین فوج طالبان مجاهدان او په کشمیر کې لګیا دی کباب کیږي او زمونږ مجاهد صاحب چې دی د کرکټ میچ کوي د کرکٹ میچ کوي نن اخبار کی ہوں وہ کہ وزیر اعظم صاحب بارش کی وجہ سے کرکٹ میں نہ آ سکے کرکٹ میں نہ آ سکے اس کا خیری بل کرکٹ والا مرا روان کرے دے چلو ملے ہن ہن خان نند قوم بچی سبق پڑے ہو کرکٹ په آسټرالیا کې وي په لندن کې وي او دلته بازارونه خالی وي ښځې او نر او جینکۍ دا ورته ټول ناست دي ټي وي ته ما ته خلکو وایي چې دې کې څه خوند دی ما نور خوند پکې نشته خو دا غونډس که چې کوم ځای پورې مږي دغه ځای کې ډېر خوند دی زه خو ستاسو نه خبر یم که نه دا غونډس که کوم ځای پورې مږي پتن نہ پڑا غلام دین پوری مجھے گناہ تھرو آؤٹ پاکستانی قوم دا زماد د خدای په ذات قسم چې د پاکستان قوم سره د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو سره برای نام د الله منلو سره برای نام د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو سره پاکستان برائے نام قرآن کریم منلو سرا پاکستان دے وقت کی کمپلیٹ طور اسلام صرف زمین پر بالا مائے کی یو دفتر شکایات جوڑ دے میونسپل کارپوریشن جوڑ کرے دے پاگے کے داماشکیان چوہاریان جمعداران ناستی کدے چاہ گانے گندئی شکایت تو کئی او کدے چاہ گدارا گندئی اسلام پر پاکستان کے دفتر شکایات تے کله چاپلار مرداری نو مولا راولي چې په سنبای کې ګوتا ورته وای تاسو پوه شئ کله چا مور مړی کله چا زوی مړی کله چا رور مړی مولا راولي چې دا مردار او سنبال کی په خبر کې دا رواج دی کنه دی چې مولا او یاجی یو سلور ملوانه مو کور باندې راغلي دي ختم پړاو کړی دي وای کنه وای سلور ملوانه مازه چې طالبو ماته به چې ملوانه راغلي دي زب چلارم سپاره به نو ویل خپل مړي پسې به نو با والله که استا مړي پسې وبا روټای به مم ته خورا 2 روپۍ به مم ته واغست او 100 روپۍ سپاره به اوس من داملیان کوي کړی چې تاسو مړي صخرو ته لاس وړی دی چې تدریسي پاره په پردی مړي پسې په 2 روپۍ باندې تاسو دا په ایمان وایي چې دا پولیس والا څوک نیسي پولیس والا خو نیول کوي کنه قانون دې لاس کې واغسته ته ورته وغوندې 2 روپۍ راوباسه قسم په خدای دی چې ورسره لښته نه یم ایسپي صاحب سره ده چې دا په خپله در ومني چې ما زه د 2 روپۍ یم چې ته ماله 2 روپۍ راکړې و د ځان کپر یو چیچې دا منکر نکیر د قبر چې دي دا درته د پولیس د سپین هم کمزوري ښکاري چې طالب له په 2 روپۍ ورکوی باندې به دا ستا مړی پرېږدي لږ سوچ وکئ عقل وکئ سړیتوب بجلی به اوس تماشې وکړي د سوی ګیس به اوس تماشې وکړي په دې آینده بجټ کې هغه د کپنکش کیسه که در سره ونه شوه نو بیا به درته دا ګیره کاله
خپل د تش کپن وشته زو بیا څه کول ها کومګه درونه منډلو نو ماته د سړي زوی موای خدای ته متوجه شي چې یا الله دې راغلي قهر نه مون خلاص کا خدای ته متوجه شي او قاضي صاحب چې تاسو خبرې په اسمبلی کې نه منلې کیږي دا ځولې نه ممبر کېږم یا الیکشن ته ولې نه ودرېږم اخر دا کار جلیل دي دله هم پاس کولی شي خو زه پوهېم چې زه به دغه نرخزیانو سره څه کوم په اسمبلی کې زه به څه اوس په قومي اسمبلی کې به زه ناست یم او ښځه به راپاسي چې نه دا ملاونه د ملاونه د غلام غوث چل ورسره وکړه په قومي اسمبلی کې ناستو نو یو ښځه ممبره وه ارے میں کام کرتی ہوں یہ ملا میرا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے اور یہ ملا حلوہ خور ویسے پھرتے ہیں صدر ایوب زمانہ ہوا صدر ایوب غلام غوث زاروی ته داسې وکتل مولانا جواب وکړه حلوہ خور درته وي راپاسې ویل جناب سپیکر صاحب اجازت ہے ویل اجازت ورته بیگم صاحبہ ہم تو حلوے کھاتے ہیں اور آپ کا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے تو ایک پاؤں لاہور میں اور ایک کراچی میں نیچے سے ملتان والوں نے تو خود سیل کیا ہوگا نن پاغ اوریدلی ای چې تاسو متیاز لم پرتو ګباسي شرمېدل دا چل به ور سره کولې بیا او پټکی باندې والله العظیم چې استعفا ور کړې چې داسې لعنتی ځای کې زناستا زه د دې ګیره توهین یې رخلینه مې ګډي وړي وزین سهار سره یو سره په باسو ودا کې بلورک دی کې بنبرک کې بلادر ودا داسې شپې 200 بجو نه وروسته د بار ملکونو پروګرام به شروع شو مال ته کما پاتای کی رجستا څه خیال دی معلومات یو سړی راغی هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب پاټۍ خو ډېرې جوړې دي خو ما یو پارټي جوړه کړې ده که څوک پکې داخلېده نو ورته دعوت ورکوه مال کومه پارټي ویل ټویدته پارټي نو مال ته ما ته جوړه هغه ټویدته پارټۍ کې ښکارې په شرمونو شرم دی ټویدته پارټي به زه درته ثابت هم کړم صدر کې عمر او نکاح میں تړلو نو غالک ته وی چې امنت بالله وای نو پلار ما ته وی چې یہ بچہ ہے امنت بالله نہیں سمجھتا آپ خود پڑھ لیں ما ته وی نو ما ورته وی چې اچھا تو یہ دلہن کو بھی میں اپنے گھر لے جاؤں گا دا خزبن بھی عذاب وزم کنا چې زامن ته به مغلی شو ته معلوم دی بیا وایي نیمه ګنټه مې لیټ کړي ټول بیا منتو بالله مې وویله په کلمه مې وویله بیا مې ورته ترجمه وکړه بیا مې قسم ولا ورکړو چې دې نه پس به زمبونز نه قضا کوم هغې نه پس مې ورته نکاح وکړه پلار یې اوس هم ماته یادوي چې دا تاسو ویلي زما د زوی په نو مال خلا کنه چې خزرم بیا زه بوزم چې امنت بالله زه وایم اوس یو مولا مجلس کې ناستو نکاح تړلو جنه دې قبول کړه داسې مبارک شه ما ورته ویل کابل استاد دا دې څه وکړو ویل په آرام کښېنه خو د خر او د خرې نکاح وه نو په هغې کې اوس ته پکې نور څه ټکي راوباسې ورته مې ووایي چې دا خره دې په کار به هغې چې ما چې بوځی نن دا نکاحونه د خر او د خرې نکاحي دې له جوړ کم ځایونه دي شادي حالونه شادي حال صدر کې شادي حال یونیورسٹی کې شادي حال یو شادي حال په خار کې په دغه کې ورته جوړ کړی دی په
مړه کلا غوندې څه ده ښار کې ګنټګر نه مخکې هلته شادي حال وای دا اولیاءو نکاحونه په شادي حال کې تړلی کېږي د بزرګانو واده شادي حال ته وړي ښځې شادي حال ته ځي شادي حال معنا پیژنئ یعنی بنده ډمخانه بنده ډمخانه نن په بالا ماڼۍ کې واده دی نو اب په یونیورسټۍ شادي حال کې روټۍ ورکوي نو د بالا ماڼۍ ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي د ډبګرۍ ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي د رامداس ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي بړوا ورسره وي او بړونګې ورپسې وي او شادي حال ته روان وي دا ستا ملک شو دا ستا وطن شو کم کنجرتوب چې په بهرونو ملکونو کې دی په انګلینډ کې دی قسم په خدای دی چې د دوی کمتوب چې دی په امریکا او انګلینډ هم ورواړولو خو دومره دولت ورسره نشته لکه هغوی سره دی کینی تاسو به کتلي وي خو الله دې نه ورکوي تاسو به کتلي وي چې د دوی هغه اسلام څه شو د دوی هغه ایمان څه شو د دوی هغه دین څه شو نن سهار مې کتل داسې یو سړی چې ما ورته وایي چې دا به نظام الدین اولیایي ما نه مخکې روانه په سکوټر باندې او صاحبه یو 20 کیلو توړه ورپسې ناسته وه هلکه دا څوک دی ډرایور راته وایي چې دا پلانی دی که نه او بیړه پې غرکش پلانی دی توړه چادري وه شلتلو ښځو کې 3 قسمه دي که نه 80 کیلو توړه 40 کیلو توړه او 20 کیلو توړه ورته ګورئ نو عزیزانو اوس مونږ به ابوبکر خبرې څه کوو تاسو ته دا خاصې افسانې دي لکه قصه چې سړی وایي زمانه تهذیب څه دی ډنګي دي چمچي دي کړنج کړنج پلیټونه دي مړه هغه خوروا دومره دي چې څومره پلیټونه پراته خیال هم راغی ډونګي دي او چینک لی ټوپۍ ورته سر کړي خدای مرکه چې ورک شي چینک لی ټوپۍ ورته سر کړي دا تکلفات چې ډېر شو حقیقت او روح د اسلام چې د قوم نه ووت روټۍ ده تیاره شوه تالی کې راواچوه ماته کوه نن دا ما غوندې اناړي او بیډه به ملا چې چرته دوی سره پیښ شي په روټۍ کې زه خو روټۍ مې ماته کړه په دې یونیورسټۍ کې ما ته وایي دا څه کې ما پکې لاس نورم داسې وایي دا څه کې دي ما چپ مونږ ته سپک ګوري بیا وایي دا بدتهذیبه دي دا شریفان نه دي زمونږ ملک شرافت څه ته وایي په دې پوهېږئ زمونږ ملک شرافت دې ته وایي چې تمام کرتوتونه یې د پیرنګیان دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روڈ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې ابو بکر عمر عثمان ما څو ځله دا اعلان کړی دی چې دا شیعه علما او موږ د دې پېښور دا مولیان دا یو ځای کېنوئ باس به وکړو خبرې به وکړو که زه په دې مطمئن شم چې په ټول کال کې 10 ورځې
دخل الجنت هلکه که په لس ورځو یو څلور پنځه څپېړې والو باندې جنتي نو مونږ خدای والي چې ټول کالم بیړه غرقه شوه په منځونو کولو باندې خلاصه زه کوم دا ثابت بیا یو ټکی به ورته کوم چې دا جنت په شیعو حضراتو کې یوازې د غریبو خوښ دی او که د شیعو د مولیانو د غټانو هم خوښ دی په دې مې پوهېږي د شیعه مولا جنت نه دی خوښ خوښ دی نو دی ولې کمیس نه وباسي مجتهد صاحب ما لا ثابت کا چې دې کې جنت ته ما مطمئن کا ته کمیس وباسي زه ورسره پرتوګ وباسي نو تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ما ته وایي لږ خطره ده او پلانې دی معلومات دا قوم پیژندلی دی یو بادشاه خر یې مړ شو نو جړلې بادشاه ورته ویل ولې جاړې ویل خر مې مړ شو ویل دوه خرونه وله ورکئ دوه خرونه یې ورکړه بیا هم سړي جړل ویل اوس ولې جاړې دوه خرونه هم درکړه کره خوار شي ویل زما دا خر ډېر نیازبینو او د شپې پړانګانو خوړلی دی چې دا پړانګان لیدلي چې د یرې به څومره ټیزونه اچولي ما تاسو لیدلي یوه پرېدی او پیسه یې په لاس کې خولې شوې وه داسې پیسه یې نیولې وه نو چې داسې لاس کو نو هغه پیسه خولې وه نو ده دا خیال وکړو چې دا پیسه جوړې جاړي نو ورته وایي چې پیسې ویلې روتا جوړې پریدین پکې ناست دي تاسو کې ښه پیسې ویلې روتا جوړې خلو چې سنبې ویر کم او تا چاله ویر نه کم خبره د پیسو ده ته پوه شو په خبره د دولت ده نه د ایمان ده نه د دین ده نه د مذهب ده نه د خدای ده نه د رسول سبا به وګورئ په دې صوبه سرحد کې که د دې قومي د الیکشن اعلان بیا وشو تاسو به وګورئ دا قوم د بارامي ډم رور دی بارامي یو ډمو مونږ سره په موتی مالت کې که د چا خادي به واو که نه وه دی به ګډېدو که د چا به زوی شوی او که نه و ده به ډولکۍ غږول دا هغه بې غیرته قوم دی هغه د سور بچي دي هغه د سور بچي شنې چای پې اوسکا او تورې چای پې اوسکا خان به په بنگله کې پروت یو په الیکشن کې به دی ورته په کوڅو کې ګډېږي ګډېږي که نه ګډېږي خان نواب ارباب سرمایدار په کور کې پروتي دی ورته ګډېږي د هغه ښځه په کور کې ریګماز ځان ته مګلی او زمونږ ښځې لس مڼونه په پولینګ سټیشن کې دوی دپاره نیسي که نه د هر یو سړي په ښځه دغه وخت کې لس سړي ختلي د هغه دلق دې د سور بچو ته ته جلسې خدای ستا بیوي یو ملا راغلی دکان ته ما ته وی چې مولوي صاحب د دې جینۍ ډېر بد مه وایه جینۍ څوک وایي نی خدای مرکه یریږئ څوک وی چې دې ویړ کې ډېر بد مایا اپریدی و هغه له زوی چېرته ټلویزیون د عربو نه راستولی و وی چې دې ویړ کې ډېر بد مایا مال ولې وی چې خوا چې په ډبلوکي کې وګورم هسې مې اترې دې زړه خوشحال وي خدای قسم درته خورم چې د قرآن او د حدیث او د جناب محمد رسول الله د عشق جذبه کومه زما په زړه کې ده او د پاکستان د کلرک نواله تر صدر او وزیر اعظم پورې ما ته بني آدم مخکاري زه به د سپي بچی
کرو مولانا بجلیگر بیڑا تباہ سے بجلیگر شے بجلیگر سی سڑی نگر دا لغاری دیتی دے صدارت نکوس کا دے با چشی بیا چشی بی مونگا دا دغوی اکو بکو سر سندکو غوامی لارا پترپکو اباسین چپی چپی ورطا ناستا درخانه سرغوڑاول لے توتی ورطا تارل لے توتی پا بوٹک علی سرنگ دا بلائے دا اسپنی گولائے یاد ششو دا بے نظیره دی وزیر اعظمای نه کوزه کا او په دې مالګو منډي سړک باندې برواني پیمانه وسو ورته ګور یو څو زوړن کم کما نه چا د غلا نوم واغست ما نه چا د قتل نوم واغستو نن ستا ټول ملک زناکار دی ټول ملک وای پیمان ټول ملک د زنا دی تو دی نن ستا ټول ملک د لیواتک دی پو دی په دا میوزک سنټرو کې د شپې څکی دا ټول ظلم ستا د ملک د قانون دی کنه دی یو میوزک سنټر والا بجوندې پرې نه دم مردارو مې د شپې بلو پرنټ پکې چلای کنه ته غم جاړې د شیا پاغه خړ سیلاب یو راشه چا بلتی نه ته د شیا غم جاړې ستا انده نسل دم شو کنجر شو تباہ شو غرق شو دومره لکان ستاسو ټول ورځ د مور خخکک خرڅي او ویډیو گیم له پیسې پیدا کوي کنه کوي د لسم او د یو لسم لکان د مور خخکک خرڅي او بلیټ د پاره پیسې پیدا کوي بیا د لسم او د اتم لکان د مور خخکک خرڅي او د شپې د بلو پرنټ د پاره 340 روپے پیدا کوي نن ستا انده نسل تباہ شو بیړه غرق شوا نور غر کیږي لګیا ویډیو بلیټ او میوزک سنټر په دې چې قانوني طور پابندي نه لګېدلې ستاسو آینده بال بچ ټول دمان په ویډیو گیم کې خوشحالی گئی ورته زویله چې اوسې بچی چېرته دی بابا دلم ورته ودرېږي وس په خزه ذلیله رذیله تم ورته خوشحالیږي چې ستا زوی ویډیو گیم کوي بیا لختې ورسره دي تاسو به راته وشئ دا خو چاډر وکم چې بلیټ کې کوم لکو ګورئ دی غوږونو ته لختې ونیسئ چې دا غوږونه دومره وپړسي ته وګوره چې ته مانه بیا دننه لاړ شي په کوم ملک کې اوسېږي دیکھو وګورئ مومندو ته یو دغه تللی او دا نداب پیژنې بینډت والا مومندو چې وکته ویلو خدای راستی چې هغه په ښار کې قوالی کوي یا خدا دی هغې چې دا جوړ سرینده ده یا خدا دی ویلې بجاؤ هغه ویلې بھائی میں پہن جاؤں تے توشک لیف لیاؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے هغه بیړی هر کشه دا پسې بلا واوړېده اپار راز وړن کو لاندې نه شروع شو ډنډت ټنګ نو هغه مومند ورته وایي چې زبان غزل ورسره ووایه زبان نو هغه پنجې وایي ټکه ټکه ټینیا پنچو د دې وسپینیا ټکه ټکه ټینیا پنچو د دې وسپینیا دا سپارامیانو واوړېده زما کار څه دی او دا دوی راته باندې کوي څه اوس زمونږ کار څه دی او مونږ کوو څه آینده نسل تربیت څنګه پکار دی او ستا د ملک د قانون او د حکومت د لاسه
دا آئنده نسل تربیت کیږي څنګه لګیا دی دا څه ده کنه نه تاسو بیره تباه شوه د پلار او د نیکه د کوچۍ مبارکي و ښځو ورته ویل مبارک کوچۍ ورته ویل چې خیر څه ویل اباد یې مل سړی چې دی به ډېر وي چا ورته وي دا چې دی ډېر مه وایه ویل که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدونه چې دی که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدونه چې دی مال والله کم پرېږدم او غټانو او د پشکال چنډخانو سربو دا مې هغه ورځ په مردان کندې سربو ته ووایي چې زه والله که تاسو پرېږدم چې تاسو نه ما درې ټیمه ممنعي نه وي ممنعي به درنه وباسم چې تا دا زمونږ چاټۍ په خېټې پورې تړلې څنګه ده زما خېټه شته نشته لږ غټ خدای دې لپاره پیدا کړی چې خدای ته دا پته وه چې دا به داسې چغې وایي چې بیړي به غر کېږي که تاسو مانده راشي که نه دا زما عمره چغه یو مانده ووهئ چې درې ټیز اچوئ ورسره نو دا لږ غټې په دې پیدا کړی یم چې دې چغو لفټي تاسو خیال راغی نن سینټ کې شریعت بل جوړ 50 نکتې غل نه د لاس غوڅ که نه په اسمبلی کې 250 ممبران دي 15 پکې ملیان دي ملا به آوازو کې 15 به راپاسي چې جی لاس کې غوڅ 215 به راپاسي چې نه دی غوڅي دا یو شک نه دی غوڅي یو کال به دا باسو شي ادشي ندشي اسمبلی غیر معینه مدت کے لیے ملتوی شپږ میاشتې پس به بیا پې باسي کال به په دې تېر شي 2/3 اکثریت خلاصه کوي چې بیړي به د شیخ غرقه شي مسترد به شي چې به اسمبلی نه مني نو زه څه وکړم بل شیخ به پیش شي چې زناکار دې سنګسار شي که نه ملیان به یو دي شي دي 215 به راپاسي چې نه یاره په دې کې څه دي څه چل شوی چې سنګساروي غریب سکن ټو سکن دیر از نو سن کالجیانو پکې شته سکن ټو سکن دیر از نو سن خیر دی که نه څه شو یو سړی کور ته راغی ښځې سره سړی پروت ویل دا ولې هغې دا دی د تره زوی دی ویل ښه خیر دی خپل سړی دی ته پوه شي زناکار دې سنګسار شي نه یاره دا ولې څه وشي خیر دی مونږ له خو چل هم راځي که نه دا اسقاط دایره هم لیدلې ده همداسې کېدي لیدلې هم ده مونږ هم کوو ښار کې دغه وګورئ د فرض و له واجب و له سنت و له مستحب و له منظوراتو بلکې جميع حقوق د بارې تعالی چې لازم شوي په ذمه د حد حاضر متوفا د حینه تر بلوغه د وخته تر مرګه پورې خایږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځلې فوت شي دا کلام الله سره د جميع مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله دی په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخلی خو چې ما له راوبخلو زه کت چې پاڅېدم ویل ولې مال خو تا ما ته راوبخلو بس خبر خلاصه شوه ویل کېنه بره دا هیله ده مال والله کې کېنم بس الان دې غوټه او قرآن منډې مې چې ما مخکې منډې کوي را پسې را منډې دې خوا وګوره ضمن المؤمنین خیره د شانه خایږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر به ادا کړي نو ته به دلیل دا چې ضمن المؤمنین خیره که نه چې مسلمان به د خیر ګمان کوي په هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې د موره پیدا وي او تر مرګه پورې تا لیدلی نه وي ما په خبره پوهېږي مجتهد صاحب دا دومره غټ پټکی د ګډوی دې په سر د سپین د ململ کېنولی دی ګډوی دې په سر کېنولی دی هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې تا لیدلی نه وي چې یو سړی د موره پیدا دی زما په مخ کې قبر ته راغی او د ښځن طلاق بچی دی نه یې لمونځ کړی نه یې اودس کړی قرآن ته یې کنځل کړي
مولا پې د خنزیر نه بد لګېدو او هغه راته په کټ کې پروت دی او زه لاندې په قرآن باندې وایم چې ښایي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر بیا دا کړي دا هیله ده که دا دوکه ده؟ دا هیله ده؟ هیله خو به هغه چاله کوي چې هلکه یو سړی پروت دی هلکه مسلمان دی جنازه کوي کېدی شي که نه یو سړی ما ته معلوم دی یو غټ سنډه نواب مړ په پېښور کې په قبر زه ولاړم اواز وشو چې ټول وایي چې دا ښه سړی دی زه ترې راپاڅېدم مال په ارام کښېنئ د ده نه لوی ارامي بل ونه اوس چې مونږ پې واپس شو دا به په څلور بولي په قبر دا ښه سړی خر ته به زه ښه سړی دی نو زما عزیزانو ټول چکر د خېټې دی جګړه د خېټې ده قرآن او حدیث کې هیڅ اختلاف نشته دی خو وګورئ مړی سنت طریقه هغه ده خیر القرون وایي دا طالبان قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مړی چې د پیغمبر په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی بیا د ابوبکر عمر عثمان علي په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی دا سنت طریقه ده د دې نه پاخوا نور څه چې دي دا ګوره طریقه سنت نه ده ټیک شو نن په دې سلیل دلته دې ګوره ښځه به دې کیني هلک میندې خویندې راغلي ښه خورم څه به غواړي اته سیره نکریزي دوه دړی د خاور تیل او دومره ده او راوړی به څنګه په ډولکو په تماشو جوړه نه د کیم خواب ولې دا زما لور صخره ده ښځه دې ورمخکې کړي تاله راشي شیخ سنت صاحب څه به غواړي یاره جي شیخ صاحب وایي شیخ دا شیخان راول مردارو نو تاسو پرېږدم شیخ صاحب یاره یو درې منه وریځې او یو دوه ټیمه غوړي او داسې ورسره بس نور زه خدای دپاره مې در کړې ده تا خدای قربان کړه تا خدای بیړي غر کړه که خدای دپاره مې ورکړې ده چې درې منه وریځې او دوه ټیمه غوړي پې غواړي دا ستاسو زامن دی خو وګورئ بجلیګر ملا دوه لوڼه واده کړي دي دوه لوڼه دا به م واورئ ستاسو د دې طرف ما ته یو خط راغلی و چې بجلیګر ملا چې دی په کور کې ټلویزیون دی او لوڼه چې دي په کالج کې سبق وایي او پلانې کوي ډنګرې کوي که نه راشئ وګورئ که بجلیګر ملا هم د بوټونه والا تر ضیاءالله پورې د وزیر په دفتر کې لیدلی ګیره تې کله کوي ټیک شو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د پاکستان حکومت دا ثابته کړه چې بجلیګر ملا هم دومره څه ورکړي دي ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا لور په پهلي جومات کې هم چېرته په ټوکو کې داخله شوي نو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا په کور کې هم تلویزیون ولیدو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي خلاصه شوه چې ځان نه ګیرې کله کوي په خره سواره شي تاسو خیال راغی عرض مې دا چې هغه ورځ رانه چا ووې ویره ده ته دومره بد وې د حکومت پسې تا نیسي ولې نه مال زه بد نه ویم خدایم بې خدا څه نصیحت ورته کوم او بل دا حکومت ډېر هوښیار دی قیوم خان چیف منسټر د صوبه سرحد زه یې ونیوم یو کال یې د شب قدر قلعه کې قید کړی وم جنازه مې وکړه ایوب خان نیولی وم تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی تلارو یې لیکلي تیرے جانے کے بعد تیری یاد ایوب خان هغه سره چې عایدي قوانین یې جوړ کړي وو مولیان ورسره ونښته او دا یې پکې لیکلي وو چې ښځه به پاسي مېړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاق دې کړي دا قانون ایوب خان جوړ کړی مال خوند یې لا دا دی چې مونږ سپین ږیرو ته دا ښځې راپاسي چې زه ته بوډا شو کور دې وران شه طلاقي مې کړې دا ټول ساړی والله که یو هم پرېښی ټولې طلاقولې دا علي قوانین صدر ایوب جوړ کړي الله دې غلام غوث هزاروي او مفتی محمود خدای دې ولا بهتر جنت ورکړي ورسره ونښته علما ورسره ونښته علي قوانین ولا تسنس ستا په ملک نن چې د قادیانیت نوم څوکلي خلکو له الټي ورځي دا د مولانا یوسف بنوري مولانا غلام غوث هزاروي عطا الله شاه بخاري شانور شاه کشمیری مفتی محمود برکت دی زما په خبره پوهېږئ دا د هغوی برکت دی چې نن قادیانیت نوم څو پورې الټي والا ورځي نو قیوم خان نیولی هم یو کال قید
ایوب خان بیا ونیوم د پېښور جیل کې اچولم خدای مړ کو جنازه مې وکړه صدر یحیی نیولم په مارشل کې چې پیش کړم 4,000 روپۍ جرم کړم په جیل کې اچولم لاړو مردار شو جنازه مې وکړه ورپسې بوټو خان ونیوم د پېښور په جیل کې هم بیا هریپور جیل ته واستولم ګورنر راپسې ټلیفون وکړ چې تر اوسه مال والله کې دروزه ویل ولې مال په دې جیل کې دا قیدیان الواګانې پخې او مال راوړي مزې کوم بانګونه وایم منځونه کوم وروره زمونږ نور څه کار دی بار نه جیل ښه په آرام پکې ناست یم بار خو م څوک پرېږدي نه خو کله چېرته چغې وه کله چېرته بوټو خان 3 میاشتې د هریپور په جیل کې وم چې ټولې را پرېښو ورسره زه م رالم مال چې ټولې دې پرېښي والله که یوازې لاړ غوږ کې دی ضیاءالحق هوښیار دی چې دا بجلیګر ملا سپېره غوندې دی چې چا نیولې هغه مړ کېږي راشه ډومي صاحب مسلم لیگ کو تاسو له شرم نه درځي د دې ملک ابتدا حکمران مسلم لیگ کو او اوس بیا د مسلم لیگ کو تلاش کې راغلی دی تاسو له شرم نه درځي چې تاسو به چغې والې کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نجری پاکستان نجری پاکستان ستوئی نظری پاکستان خو لا الہ الا اللہ کنا تاسو له شرم نه درځي چې تاسو بیا په عمل کې نن د اسلام نوملی بیا یو خبره دی کوي تاسو څه کمقل خلک یئ په ډبې نه یئ خو چې چا در باندې خوټ کېدلې وریجې وخوړې ټرک ته مخېجئ او صاحب الله 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 واده د چا کېږي ښځه به بېګاله د چا کور ته ځي صاحب مزې به څوک علي او دا د ګډې زوی ته وګوره الله 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 خدای دې کور روان که چې وړاندې شي خو په آرام کښېنه که نه چېرته یو سړي ما ته ارامي غوندې و ښار کې ما ته وایي چې ته چرګان ګډان نه دی ته دومره غټ ولې ما خدای ته پته وه خدای ته پته وه چې دا بجلیګر ملا به په ګنټو ګنټو چغې وایي نو خدای دې خوار که چې ستا غوندې مانده وی او داسې چغې مې وهلې نو په ټکي به مې ساه وتې وه والله که مې نه چرګان خوړلي نه مې ګډان که چېرته کال نیم پس په قربانو کې پیښ وي د هغه نه نشم ویلی غټه غوښه او ټیپر او ګازر یم خوراک دی اوس بله خبره ده چې افریدي مې غوړ شوي دي خاندي په موله ملا مړه ملا ملا مړه ملا ته مغنې چې په مولای به د خرم په کونه کې وال هغې نه به دې چکم ملا مړه ملا نو تکئ ملات کچے دادا چرسو دا پیمو دا هیروین په پیسو باندې غوړ شوی خوار چې تڅئ زمان وخت راشي زه به تا زوړند کړم تا نه به زه سرمنو باسم سر لاندې او خپې پاس به دې زوړندم مازدیګر ټایم کې صبر روډ ته راغلي یئ چېرته خامخا راشئ خامخا راشئ مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راشئ یا سحر ټایم کې کوچی بازار ته راشئ قصهخانې کوچی بازار ته هر قسم غوا او میخه پکې شته هر قسم امبرسری میخه شته ترکۍ میخه شته پنجابی غوا شته او اټکی خرم پکې شته خره پکې هغه ده چې زړی او ایرانی چادرې په سر یې هم سنبی سنبی کېږي د زنګ جینه یم ای شرمېدلې قومه تاسو خو هغه قوم وئ چې ستاسو ښځو ته به چا کاږه وکته نو سر به م وله د ګولۍ نشانه کولو نه وایي داسې نن هغه قوم نه د پیسو د برکته څه جوړ شو والله که نن ته دلته د جواری پړکی د وي سی آر سینما چلی د ټي وي سینما چلی شراب خرڅی په خدای قسم چې د پیسو دپاره
وخت راغی په دې جمرود کې به وګورئ بلخانې به جوړي او ښځې به پکې چلیږي. پښتو چېرته ده؟ وجاړې به څوک؟ امیرالمومنین خو ډېر لوی سړی تحصیلدار صاحب ته به داسې وچې تحصیلدار صاحب لږ دی وروشه خو به وایې هلته خو چې بار لوی تیسمار خان یې چې هلته لاړ شي صاحب سلام علیکم قربان دې شم ته دې مو مور پلار یې قربان دې شم ته دې مو مور پلار که زمونږ مور شي خو ټیک ده خو پلار خو زمونږ نه دی وروره قربان دې شم دا قربان دې شم دې ولې ووایي او ته دې مو مور پلار دې ولې ووایي و یا به دړی چینی یا به دوه سیری هغه ماخلي په خپلو پیسو خو چک به دی ادا کوي داسې ده که نه ده وبه وایې داسې چې زه لاره شه وبه وایې او که دې ووایې نو خدای دې امان درکړي او ځکه چې اپریدي د چاکونه او د حوالات نه ډېر یېرېږي هسې ټوپ یې خلاصوي خو چې چاکو ورته داسې وکړه او یا چې ورته د حوالات ووایي نه ټول 16 مني ننوات مونږ په پېښور کې زمونږ کلیوال چې چېرته ونیسي که نه نو زه ورپسې څنګه چل دی چې خدای دې پوره چې څه یې منه خو زرکه زړه مې وځي زړه مې وځي تاسو ما پېژندلي تیارې در باندې عظیم را روانې دي زما دې په خدای قسم وي کدا د دې طرف تیاره در باندې راله زه خو ملنګ یم زیات نه زیات مړ بشما زه خو غریب ما زیات نه زیات مړ بشما غم را سره ستاسو د جایګیرونو ستاسو د بنگلو ستاسو د 11 لاکھ روپو فرنیچرو دے پزان نجالما پزان نجالم نخپل کټو بستر جاړما کجاړم ستادا نازک خزا جاړم چې دا تمرا پناز دې ساتلې ده دا غریب بچرته منډې وهي زه خپلې لوړه نه جاړما زما لوړه غریبۍ سره عادت دي لوږې سره عادت دي کچه کور کې اوسېدو سره عادت دي زه ستاسو د انګلینډ او د امریکې MRCP لوڼه جاړما زما عزیزانو عرض مې داو چې ځان نه جاړم زه ستاسو بنګلې جاړما ستاسو هغه غسل خانې جاړما چې کوم یو غسل خانه په 1 لاکھ روپۍ جوړه ده د غلو زیم جاړم د غلو زیم جاړم چې داسې پاک ځای به بیا چرته وي چې ته به پکې غل کې هغه دې جاړما او بدبخته زه خو دا ملک جاړما زه خو د ملک بقا غواړما زه د ملک سالمیت غواړما چې ملک وو زبا پکې همدغه ملنګ او درویش د زمانې ما تب همدغه سرمایهدار غټایټ زامنم صاحبان خزم ترکای اسپې مزید هم تاسو کوئ ما د پاره مزید نشته دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي
او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې. خزه او لوړه بربنډه ګرځي دا چوبره ویني خو یې کنه دا یړای ګډې چې په دې سرکونه اوري او راوړي یړای ګډې دي ګډې د دې خاوندان وي شریفان مون شریف خلق په جشن خیبر کې خزه چېړلې نو یو افسر ماته وی چې جدا څه شرافت ته چې خزه جشن خیبر ته کړی دی الکانو چېړلې. ما ورته وروره خبره ده چې کوم سړی چې خپل خریتا د خلق ته سره وانه چي او وی نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پریدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شینو ته به خرونه ګرمې کدی خري ته به ای شرمېدلو ته چې خراب بار په پټو کې پریدي او سار لګیلی کوي چې دا لګي خرونه ورانه ولې کړي نه خرونه څورانه دي ورانه خوستاو چې خریدي ولی بارش پته رولا خریته ګورو په سارا شپې ته ګورا والله کدا جشن خیبر دی حکومت کړي وي چې تاسو کې سړی توب وي تاسو مسلمانان وي تاسو غیرتیان وي تاسو پښتانه وي او نو ورتله ورته یو کال نه ورغلی قبل کال د جشن نامه چا غسته زما په دې مخ ته کړي کدا څه نه ده که دکاندار ویلې چې زنه ورزم په دې پلیت ځای کې زنه دکان لګوم ما ویلې چې زنه ورزم زوی مې ویلې چې زنه ورزم خزه مې ویلې چې زنه ورزم لور مې ویلې چې زنه ورزم ټول علاقې اتفاق باندې بایکاټ کړي په درې مورز د جشن تختې ده کنه دا سینماګانې بستا په ملک کې ولې وای کته نه ورتله ګناه خو د سینما د دیوال او د پردې نه ده ګناه خو ستا ده سیلاب دی یو څه کته نه ورتله سینما به ولې خلکو په شپېته لکه روپۍ اخیستې د سینما ټیکټې به په بلیک ولې خرڅې دی کته نه ورتله ګناه خو ستا ده کنه دی خو وګورئ جدو دې بند کی کنه نا دا بخامخا جوړې ده ستاد ایمان امتحان به څنګه کیږي چې ګناه نه وي ټول هم نیکی نیکی وي نو ستاد ایمان امتحان به څنګه وي په دې خبره پوهیږئ که اصله ما کو غوندې سرونه خوځوي ستاد ایمان امتحان به څنګه کېدی چې خدای شیطان نه وي پیدا کړی یو ډاکټر دکان کې ناست منو یو زرا خزرا نو سر مړی ډېر تور کړی او بنګړي منګړي مچولي پیتی میتی په پوزه کړی نو کمپاوډر یې ورته وایي چې بوډا راځه دننه کېنه نو دا ښځه ورته وایي چې ویلې دننه کېنه دې ویل دا دې بچیا داسې بوډا یې نسه او ټوله داسې ګونجې پنجې وه او ویښته یې تور کړي هغه بابو چې یو ساعت تېر شو نو بیا راغی ویل وجې نه یې دننه راځه کېنه ویل ښه ځواني کټی شي بیا دننه لاړه نو ما اړه کې راله چې ورته ووایم څه خو مال خدای خبر څوک ده اوس ما ته کنځلې ونه کړي نو عزیزانو عرض مې دا و چې که مونږه زړې ډېر رنګونه ورغوي راولګوي خو هغه ځوانېږي نه اوس سړی دی ګیرې له تور رنګ ورکړي ګیره توره کړي یا برېتې تورې کړي یا سر له تور رنګ ورکړي هلته دی چې مخ ټول چیچړې چیچړې دی خوار شي نو ته په دې ځوانېږي خو نه که دا د خدای کار دی چې توره توره به وي چې سپینه سپینه به وي نن ستا په ملک تاسو دغې له پاتې یې تاسو خیمه ده دا جومات کې چې ناست دي روژه د اتوار صحیح وه که د پیر صحیح وه سار روان یم یعنې ځینې اتوار ما چې روژه د مور صحیح وه مور دې کله نیولې وه ورشه مور نه دې تپوس بس منډه یې کړه
نو تاسو دغې لپاره روژه دې تیار شي او که دې تور شي. سهارم یو شیخ راغلی ما چې دې ګیرې نه دې ونیسم او د دیوال سره ډچوما ته څه د بزرګ ځای دې د ځان نه جوړ کړو. روژه وخوړی شوې، روژه وخوړی، ټول اسلام دې وخوړو، پاکستان حکومتونو خانه دې خرابه شوه. روژه وخوړی شو. په یو ښار کې په دې بالا ماڼۍ کې چې 3 ځایه کې روژه او کوجه یې ټیک ده. تاله خبر در ورسېدو روژه دې ونیوه، ماله نه دی را رسېدلی، ما نه ده نیوه. ماله کله خبر راغی ما روژه ونیوه، خبره خلاصه. روژه وخوړی شو، روژه وخوړی شو. دا ډرامې به یې صاحب 29 ورځې روژه د چا سوي؟ روژه ټولو ستاسو کپړې خوړې دي. 29 ورځې به دا ډرامې یو کمپل 13 باندې به د 9 اسمان نه میاشت راوباسي. بله ورځ خو محمد خان جومات کې واورئ تاسو دا شیخان میخان پوستکي به دنه وباسم که محمد خان صاحب جومات کې مې ګیرې والا ګواه ولیدو. ګیرې والا ما خو پروسه کال په تاسو ډېر اعتبارونه کړي. 4 ګنټې هلته مونږ ناست یو رانغی چې یا هم د جمعې په شپه لیدلې ده یا هم د خالي په شپه لیدلې یا هم نن چېرته وړي ده. یو رانه په دغه شپه شیبه ګیرېوال هم پیدا شي، شیخان هم پیدا شي، تبلیغیان هم پیدا شي، امامان هم را پیدا شي. جمعه لیدلې هلته لسو کسو لیدلې ګیرې به درنه وباسي. نور میاشتو ته ګورئ نه او د اختر میاشت چې دی په دې سپېږمو کې در ننوځي. خدای چې د ښځو هم سپوږمۍ نامه ده که څه بله ده راشي هلته کلمې تېرې کوي. 4 ګنټې زمونږ ړپ پړق وچاو. جمعې کې اعلانونه لکه د شعبان میاشت چا د جمعې په شپه لیدلې ده، د خالي په شپه لیدلې ده، یو سړی راپاڅي او د اختر ګوۍ له څومره را پیدا شي. خو دا ستاسو شوق نشته که زمونږ د دې علاقې د قومي اسمبلی ممبر چې دی 1 کروڑ روپۍ اغستې دي. پټ ګرځي لکه د ګیدړ خړ غوږونه ګرځي. مال پریدم جو نا مال تنکو کی مورتا ہے په ٹیلیفون مال تیرے پیرانچ میں رسیاں پا کے تے تیرے کمبر دا چمڑا میں سڑکاں تے لاسا. تاسو خبرم یې مال برامنډه کې جاله مولانا صاحب دا کار د څه مال را نشي. زیدی ممبرانو د ټټو زامنو پسې ګرځي. کونسلر لم ووټ ورکړی هغه پسې ځي، که صوبایي ممبر لم ورکړی ور پسې ځي. د غلو ګروبي جوړ کوي او په سرونه ورته واړوي. بې غیرتو څه ایمان ځان کې پیدا کوي. په سوټو یې ولئ، د غلو په روړو یې ولئ. زما کور به پرېوځي والله چې زه د دې ښځې م پرېږدم. شرم وکئ، حیا وکئ، لږ غیرت وکئ. څوک درته راشي نه مارونه نه د خرې رورې خو چې خر درته خلاوړه کوي بسته ورته متیازې را پرېږدي. دا هغه معززین دي چې چا پرون خپلې ښځې د هندوستان هغه ډم ته وړاندې رسته کولې او دوی چې کینی نو دوی وایي چې دا مونږ غوندې شریفانو ژوند تنګ دی، دا مونږ غوندې شریفانو. ته شریف یې دله ښځه دې ډم بون کړه او ته شریف یې پرېږدم یې نه. خو ارمان د ایمان دی نو داسې زور به لاس کې را نه شي چې په هر سړک د سرونو ډېرې پراته وي او نور په خوله دوی شرمېږي نه بې حیا دي. قسم په خدای زما دا د کنځلو کیسټ دا خلک واوري وخاندي. دا زنتلا کې چې دي چې ښځه هم وخاندي بیړه دې سره او دوی سره څه چل. په جشن خیبر کې ښځې چېړلې وې نو یو افسر ما ته وایي چې جي دا څه شرافت دی چې ښځې جشن خیبر ته تللې او د هلکانو وچېړلې. ما ورته ویل وروره خبره دا ده چې کوم سړی چې خپلې خرې ته د خوله تیر سړی وانه چوي او یې نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرمې که دې خرې ته به ای شرمېدلو.
ته چې خراب بار په پټو کې پرې دی او سار لګیلې کې چې دا لکه اخرونو ورانه ولې کړه نه خرونو څو ورانه دي ورانه خوستاو چې خرې دی ولې بار شپه تیروله خرې ته ګوره په سارا شپې ته ګوره والله کدا جسن خیبر دی حکومت کړي وي چې تاسو کې سړی توب وي تاسو مسلمانان وي تاسو غیرتیان وي تاسو پښتانه وي او نو ورتله ورته یو کال نه ورغلی کبل کال د جشن نامه چا غسته زما په دې مخ ته کړي کدا څه نه ده که دکاندار ویلې چې زنه ورزم په دې پلیت ځای کې زنه دکان لګوم ما ویلې چې زنه ورزم زوی مې ویلې چې زنه ورزم خزه مې ویلې چې زنه ورزم لور مې ویلې چې زنه ورزم ټول علاقې اتفاق باندې